داسې علاقې شته چې پای کې زنانه چې د نو محض په دې وجه باندې تعلیم ته سړي چې د نو نه پرېږدي چې یاره معاشره خرابه ده یا چې د نو په دې سکول کې سړي استادان دي یا چې د نو بهر چې دا کله د کوره وځي او سکول ته ځي نو په لاره تش سړي دی ته سړي ګوري نو وجه که مونږ وګورو نو په یو حساب سره وجه ټیک هم ده خو دا محض صرف دا یو ریزن ګڼل چې یاره سړي دی بهر سکول کې چې د نو سړي دی یا د سړو د وجې ماشومه سکول ته نه پرېږدو نو دا کمزورې خبره ده یا دا نیمګړې ده ځکه چې ردې نور ډېر حلونه کیدی شي خو هغه حل طرف ته مونږ نه ځو مونږ به دا یو بانه جوړه کړو په دې وجه باندې جنۍ چې دی نو یا ماشومه د سکول نه پاتې کو بیا که چېرته هغې سره د هغې مور ملګرتیا کوي د سکول حوالې سره چې یاره دا ماشومه د سکول ته لاړه شي نو بیا هغه سړی څه کوي یا خو چې د نو وربلي تشدد کوي په کور په زنانو باندې وربلي زه تاسو ته یم چې څه ته وایي یا چې د نو فزیکلی تشدد کوي یا چې د نو سایکولوژیکلی چې نو تشدد کوي اوس وربلي تشدد چې د نو وربلي د انګلیش یو لفظ دی وربل مطلب دا چې یاره په خوله باندې یا په خبرو کې چې د نو سختې خبرې کول یا داسې سپکې سپورې ویل یا کنځلې کول چې هغه چې چاته تاسو کوئ چې هغه تضحیک پای کې کیږي نو دا بیسیکلی وربلي تشدد دی اکثر مونږ ګورو که نه سړي چې د نو خپلو زنانو ته چې نو کنځلې هم کوي د هغې د پلار او د مور چې نو کنځلې ورته کوي یا هغې ته داسې خبرې ورته کوي چې پای کې د هغې تضحیک وشي د هغې زنانه نو دا بیسیکلی وربلي تشدد دی کم چې دا رس چې کوم نمانځلې کیږي نو دې کې دا قسم چې د نو شامل دی او په تشدد کې دا چې د نو لومبنی قسم دی او دا داسې قسم دی چې دا عام دی لہذا وربلي چې کم تشدد دی تاسو کوشش دا وکړئ چې کم زنانه چې د نو تاسو ته پته وي چې یاره زه په یو وخت کې زما ډېره زیاته تیزي وکړه یا ماته ډېره غوسه راله او په هغه غوسه کې ما وربلي ای ته خبرې هم کړي نو اول کوشش دا دی چې یاره هغه وخت تیر شو نو د هغه وخت نه پس چې د نو بیا معذرت چې د نو لازمي وکړئ خپلو زنانو ته مردانګي دې ته نه وایي چې یاره تاسو تشدد وکړئ په خپلو زنانو باندې یا د خپل ځان نه په کمزوري باندې تشدد کې تاسو دا ګڼئ چې یاره به زه مرد یم یا زه چې د نو سړی یم مردانګي دا ده بیسیکلي چې تاسو نه یو کار وشو هغه تاسو بیا وروستو تاسو ته ریالایز هم شي چې یاره دا ما غلط وکړو او دویم سټپ د هغې دا دی چې بیا د هغې تاسو معذرت هم وکړئ نو دا بیسیکلي دا مردانګي ده نو ځان کې دغه مردانګي چې د نو یا دغه سړیتوب په ځان کې پیدا کول پکاري چې کوم ځای کې تاسو نه غلطي وشي د ځان نه په کمزوري باندې بیا خاص کر په زنانو باندې نو تاسو چې نو هغې پیسیفای کولو کوشش وکړئ بیا روغې کولو کوشش وکړئ د دې نه بل اهم سټپ دا دی چې یاره آینده بیا تاسو داسې کار نه کوئ که ستاسو په نیچر کې شامل وي ستاسو عادت یو خامخا یې کوئ نو کوشش وکړئ چې کلم نه دا کار کیږي نو په هغې کې په ځان باندې داسې یو پاور چې د نو راولئ چې هغه تاسو د هغې نه منې کوي هغې مختلف شکلونه کیدی شي چې تاسو ته غوسه درشي نو چې په کوم حالت کې هغه حالت بدل کړئ لکه مثلا تاسو ناست یې ودرېږئ که چېرته ناست یې نو سملې یا که ولاړ یې نو کښېنې نو بیسیکلي حالت خپل چې د نو هغه بدلوئ او کوشش کوئ چې هغه ځای نه تاسو بهر وځئ نو چې کله بهر ووتئ نو ظاهره خبره چې کومې خبرې ته چاته کې هغه ځای نه خو ته بهر ووتې چاته به خبرې کې نو هغه پاتې شي بیا نو لہذا دا ډېر زیات ضروري دی نن سبا په دې وربلي دا ما لومړنۍ ځکه بیان کړو چې یاره دا موږ هر کس چې د نو په دې کې مبتلا یو یا چې د نو دا عادت زموږ په ټولو کې چې د نو دا عادت دی که چېرته جګړه کېږي هلته وال ټکون نه کېږي نو د خولې خبرې خو چاته تلې نه دي هغه ناروا کنځلې هغه ناروا لفظونه چې تاسو به چاته اورېدلي هم نه یو خلک یې وایي نو بهر هم نه دي پکار او دننه بیا په کورونو کې خپلو زنانو ته چې نو بیا خو بالکل نه دي پکار ځکه چې کمزوري دي د هغې جنس تاسو نه چې د نو هغه مختلف دی هغې چې د نو پای کې د حیا چې د نو په زنانو کې چې نو دا ډېره زیاته وي او بیا په حیا کې چې د نو دا د خپل عزت چې د نو دې ته ډېر زیات ګران وي ځکه چې زموږ غونډه کې معاشره کې مونږ که ګورو جینۍ مونږ بار نه پرېږدو په دې وجې نه پرېږدو یاره دا زما د عزت سوال دی دا خو به چې د نو خلک به دا وایي چې یاره پلانکي ښځه چې د نو هغه چېرته نوکري کوي ځي یا چې د نو چېرته سکول ته ځي یا د کوره بهر وځي نو دغه عزت چې د نو په دې باندې زنانه ستاسو نه ډېر ښه پوهېږي نو لہذا چې کله هر قسم حالت راشي نو دغه وربلي تشدد نه چې نو تاسو ځان چې د نو وساتئ